جلسې مونږ ګورو جلسې غټې غټې پکې دلته اوس صورتحال په دې باندې چې مهنګایي نارې ټولې وایي. جمعیت علماء اسلام دی مهنګایي ناره وایي، نو 100 ووټ جمعیت علماء اسلام والی مهنګایي ووټ. مسلم لیگ نون چې ډېر وخت نه مهنګایي او حکومت بیانیه یوه ده، حکومت بیډ گورنر حکومت ناقص حکومت کارکردګي نارې وایي او بېروزګاري او د مهنګایي نارې وایي. څه مهنګایي ووټ به مسلم لیگ نون یوسي، څه ووټ بینک به مسلم جمعیت علماء اسلام فی یوسي. راغل پاکستان پیپل پارټي، نو پاکستان پیپل پارټي د مهنګایي خلاف کرپشن خلاف نارې وایي، خو چونکې هغوی په دغه کې وزن دومره نشته دی چې ولې هغوی کم ایم پی ای دی لیاقت خان، هغه اوس هم د پاکستان تحریک انصاف په بینچ باندې ناست دی. خیبر پختونخوا اسمبلي چې ده نو په هغې کې لیاقت خټک تحریک انصاف کم سیټل ایم پی ای دی، په هماغه بینچ باندې اسمبلي کې ناست دی. هغه ریزاین نه دی ورکړی. نو ووټر دې ته هم ګوري چې ته تحریک انصاف حکومت ته بدر دی، خو ته خپله هماغه سیټ باندې یا ناست یې، ولې ناست یې هماغه سیټ نه ته یا نه یې لاړ، خپله نه یې لاړ. ته نو څومره چې دا مهنګایي راځي، حکومت کرپشن راځي، نو دې کې هر بطور ایم پی ایم تم په دې کې ذمه دار یې، د حکومت ناقص کارکردګۍ د مهنګایي کې تم بر. نو زه وایم چې مهنګایي ووټ چې دی نو هم پیپل پارټۍ ته د خاص کر دې نوښار امیدوار چې کم دی ده ته راتلو امکان ډېر کم دی د مهنګایي ووټ.